تاسو وکالت هم کوئ، سیاست هم کوئ او یو کاروباري فیملی سره هم تعلق ساتئ. سیاست ته څنګه رالی او په سیاست کې د عوامي نیشنل پارټۍ کې تاسو ولې ګډون وکړو؟ ستاسو ورور هم په هغې کې ډېر په وړاندې لیول باندې و، د دې څه وجې وي؟ تاسو خو تیره پیره هم د PK 50 نه د ټکټ اپلای کړې وه. نیکسټ څه ایکسپیکټیشن کوئ د خپلو مشرانو نه او د پارټۍ د عوامي نیشنل پارټۍ د مشرانو نه څه ایکسپیکټ کوئ چې ټکټ به ورته میلاو شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ستړي مشئ، په خیر رالی. زه ستاسو کوربه ابوبکر صدیق خان او تاسو ګورئ نیوز اب. که درمنو دا مهال را سره په پروګرام کې چې کوم شخصیت میلمه دی، صوبایي رهنما عوامي نیشنل پارټي ایډوکیټ های کورټ محترم جناب ګران مشر زاید الله مومن صاحب ما سره میلمه دی. نو راځم او دوی سره د خپل خپرونه سټارټ کوم. سر السلام علیکم او د ټایم ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوو په خپل پروګرام کې تاسو ته هرکلی ستړي مشي. وعلیکم السلام، مهرباني. تاسو ټایم خو دلته راغلی. سر د ټولو ناول راته خپل ابتدایي ژوند پرایمري لایف باندې رڼا واچوئ او دغه اکیډمیک بیک ګراوند دغه پس منظر موږ سره بیان کړئ. بیسیکلی زما ایجوکیشن د خپل کلي او د علاقې د پرایمري سکول نه شوی دی. صحیح. بلکې که زه دا ووایم چې زه بالکل اخلص مخلص او په انګلیش ټرمینالوجي کې موږ وایو چې زه یو ټاټ پراډکټ یم. صحیح. ما ټوټل زما ایجوکیشن په ټاټ شوی دی. بیا ما میټریک چې کوم دی نو د ګورنمنټ های سکول شنکر نصیر کلي نه کړی دی. صحیح. FSC ما وکړله، بیا ما ګریجویشن د مردان کالج نه وکړو. صحیح. لیټر بیا ما چې کوم دی نو لا د یونیورسټي پېښور نه وکړله. صحیح. او د هغې نه بعد خپل چې کوم زمونږ د LLB نه بعد څه وي، مثال په طور اپرنټسشپ وي، د هغې نه بعد باقاعده ما په 2005 کې خپل پریکټس سټارټ کړو. صحیح. 2008 کې ما د های کورټ لایسنس واخیست. صحیح. او دا زما اکیډمیک هیستوري. صحیح. تاسو وکالت هم کوئ، سیاست هم کوئ او یو کاروباري فیملی سره هم تعلق ساتئ. سیاست ته څنګه رالی او په سیاست کې د عوامي نیشنل پارټۍ کې تاسو ولې ګډون وکړو؟ ستاسو ورور هم په هغې کې ډېر په وړاندې لیول باندې و، د دې څه وجې وي؟ بیسیکلی جی زما چې څومره خیال دی که نه، د که هغه زمونږ صوبایي اسمبلي هال دی او که زمونږ پارلیمنټ دی، نو که تاسو تھروټ امریکن هسټري وګورئ، د امریکن هسټري کې د هغې په تاریخ کې چې څومره صدران راغلي یا سینیټرز دي، نو موسټلی به هغه لا ګریجویټ وي. صحیح. نو وکالت او سیاست دا ډیپینډنټ میټرز دي. صحیح. او ښه وکیل ښه سیاستدان یې عموما. صحیح. نو اوس تاسو بل چې کوم کوېسچن دی د عوامي نیشنل پارټۍ د شمولیت سره، بالکل. نو زه خپله د باچا خان د فلسفې نه انتهایی متاثره، او که زه دا ووایم چې بر صغیر پاکوهند کې که 2 ریاستونه یا 3 ریاستونه لیټران به بنگلادیش په 71 کې راغی په وجود کې. صحیح. 1947 کې که 2 ریاستونه راغلي دي که نه، نو کریډټ ګوز ټو باچا خان. بالکل. دا د خدای خدمتګار یو مومنټ و، د هغه یو مهم و، او دغه د عدم تشدد فلسفه وه چې هغه راولګېد او د انګریز سامراجیت خلاف یو کمپین سټارټ کو. صحیح. نو زه دغه د فلسفې نه انتهایی متاثره. هغې کې به دویم زما یو ایډیل فګر و امیر حیدر خان هوتي. صحیح. دغه شخصیت، دغه د انټلیکچوال په ذهن کې دغه یو مقام، دغه پوهنه، دغه مختلف سیمینارز اټینډ کول. زه به تاته ووایم چې ما ته په دې وخت فلحال چې کومه سینیریو د په پاکستان کې، صحیح، بالکل، ما تر ټولو نه میچور سیاستدان هغه امیر حیدر خان هوتي ښکاري. صحیح، زبردست. تاسو پکې خبره د باچا خان هم کړه. د باچا خان دا نظریه موږ ولې د ANP پارټۍ په دغه دایره کې راوستې ده؟ د دې څه وجې دي؟ دا ولې موږ هغوی ته محدود کړې ده؟ بنیادي خبره دا ده که نه چې د باچا خان کمپین هغه محدود نه وجي. صحیح. که زه ویم چې د فلسطین پورې هغه یو مومنټ کړی دی، هغه تللی دی، ایون هلته صرف پښتون بچی نه،
مسلمان بچي صحیح هغه ارزي کې د اویرنس یو پروګرام چلولې دی بالکل خو بدقسمتي زما د پښتون بچي زما د پښتون رور او زما د پښتني خور بدقسمتي دا چې من ایون که په فدرل لیول باندې وګورو وفاقي لیول باندې وګورو صحیح نو منګه ځان ته یو پنجابي لیډر مخې ته کوو خو که زما پښتون لیډر زه فالو کوم کنه نو ما ته پاغي باندې شرم محسوسيږي صحیح بالکل زه به تاسو ته وایم چې په پارلیمنت کې تاسو به اکثر کتلی وي په قومي اسمبلی کې چې کله حیدر خان خبرې کوي اچکزی خبرې کوي زه تعالی صرف د دوه مثال ذکر در کوم صحیح چې زه خپل دوی اور مال مزرا کوي اوس ریسنټلی زه به تاسو د پی ټی ایم په حواله سره چې کوم زمنګ محسن داوړ وغیرہ دي دا چې کله سپیچ کوي ته وګوره په پارلیمنت کې په قومي اسمبلی کې د دوی سپیچ بډیر په یو ایکسپشنل لیول باندې وي صحیح بنسبت د مراد سعید یا دا ټایپ خلک چې واو بالکل نو زه ته چې دا موومېنټ دا یو ډېر نېشنل انټرنیشنل موومېنټ صحیح زبردست تاسو خو 13 پیره هم د پی کې 50 نه د ټیکټ اپلای کړی و نیکسټ څه ایکسپیکټیشن کوئ د خپل مشرانو نه او د پارټۍ د عوامي نېشنل پارټۍ د مشرانو نه څه ایکسپیکټ کوئ چې ټیکټ ورته ملاوي شي بنیادی تور باندې کله چې هم ما په عوامي نېشنل پارټۍ کې ما اوس د اکبر شهید الله دې د مغفرت نصیب کړي کوم چې په بلاست کې دلته شهید شوی سټل آی میسنګ هیم نو دا ډېر زیات خوښ شو زما سره لیول دا ډېر زیات خوښ شو چې راځه دا ټیکټ اچیو کوم دغه د شهادت نه بعد ما اپلای وکړه او چونکی حیدر خان اټ د بار هغه دا خبر وکړه چې را زه ګورم د پارټۍ په مفاداتو کې به داسې فیصله کوم صحیح هغه ټیکټ ته ما اپلای وکړله همایون خان وکړله هارون خان وکړله صحیح بیا چونکی همایون خان زمونږ د حلقې نه ووتو نو زما او د هارون په هغې باندې چې کوم دی نو مقابله وه بیا هغوی د پارټۍ مشرانو دا فیصله وکړه چې را موږ د پارټۍ په مفاداتو کې دا فیصله کوو چې دا ټیکټ به موږ هارون خان کړو سو پورې چې د نیکسټ الیکشن خبره ده نو ان شاء الله زما پوره توقع ده ربنا ما بلکې خو فولي ما کمپاین سٹارټ کړی دی صحیح او که زه به دا ویم چې ما پرسنلی 3-4 کسان ما په دې کم ټایم کې هغوی شمولیت کو په عوامي نېشنل پارټۍ کې زبردست نو ان شاء الله زما اراده ده د صوبایي ټیکټ ته هم صوبایي اسمبلی ته راتلو هم دغه الیکشن کنټیسټ کول هم دغه سره سره بلدیاتي الیکشن روان دي د میرشپ د پاره ان شاء الله زما اراده شته صحیح اخو ډېر نږدې دی ان شاء الله نیر فیوچر کې سیاست او وکالت یو بل سره ریلیټډ هم دي د یو بل نه جدا هم دي تاسو چې دوانو ته ټایم ورکوئ نو دا خو یو بل باندې انفیکټ اثر خو نه غورځوي یاره جدي سیده کنه چې بعض خلک دا ګاډ گیفټډ وي چې الله پاک دا صلاحیتونه یې خوي پوینټ چې هغه مینج کولی شي بالکل او هغوی سیستم جوړولو والا وي نو شکر الحمدلله زه خپله وکالت ته ټایم ورکوم صحیح خپل د علاقې سیاست ته ټایم ورکوم صحیح صوبایي چې کوم زما هلې ځلې دي په عوامي نېشنل پارټۍ کې هغې ته ټایم ورکوم نو زه خپله ښه په احسن طریقه باندې دا مینج کوم صحیح او ان شاء الله ما روان کړي دي او د رب نه مې امید دی چې دا به زه خپل حد ته رسوم صحیح د یو وکیل به تاسو موږ ته څه جواب راکړئ چې زموږ د معاشرې ته د انصاف څومره ضرورت دی انصاف په څوک راولي او که دا انصاف راشي دا معاشره به څومره مخ په وړاندې ځي بیا یار بنیادي طور باندې دې کې 3 فیکټرز انوالو دي ستا په دې کوېسچنز کې چې را یو وکیل به انصاف ورکوي آیا عدالت به انصاف ورکوي بالکل تھرډلی زمونږ لیجسلیشن څنګه شوی دی زمونږ قانون سازي څنګه شوی دی په پارلیمنت کې بالکل او زمونږ چې کوم ایکټس پاس شوي دي آیا هغه ایکټس څنګه دي نو دې کې تاسو موږ چې دې کې 3 پلرز چې کوم دي کې دا انوالو دي د وکیل دی کې خپل رول دی بالکل د کوټ او د جوډیشري خپل رول دی د لیجسلیشن خپل رول شو نو دې کې زما څومره خیال دی چې دا 3 ونه فګرز یو بل سره کنیکټډ وي فورتلی دې کې زمونږ د موکل خپل رول دی صحیح اکثر موکل هم انټرست نه لري په لیټیګیشنز کې او دغه چې کوم دی اپوزیټلی هغه بل فریق ته ځي نو د کوټ ټایم ویسټ کیږي د وکیل ویسټ کیږي او کوم چې لیجسلیشن شوی دی هغه بې بنیاده غونډه بالکل راځو مخکې د کوټ دا سیستم که زموږ معاشره چې کو نو موږ وایو الله د عدالت دغه چکرو نه بچ که دا خبره ډېره یو فیمس ده نو د عوام په دې ړونو کې د هغوی په ذهنونو کې د وکیلانو نه ولې دومره ډېرې شکوې او شکایت وي اصل کې الله دې وکړي چې زه یو سړی وکیل شي
او دا بیا کیسز د تراشي او دا د شپې کې ټرایلز تیاروي او کراس ایگزامینیشن تیاروي د موکل باندې چې زه بسنګ کراس کوم بیا د موکل بریف کول دغه مطلب د ذهن جوړول بیا کوډ کنوینس کول تاسو ته وخت مل چې د کې بلا فیکټرز انوالو وي بالکل دا صرف د وکیل رول دی کې نه دی صحیح وکیل په خپل ځ د خلکو ته وایم چې را 90% وکیلان دا ډېر کومیټډ او انتهایی اخلاص مخلص خپل پروفیشن سره دا 10% پکې دا سی وی چې دوی نور اکټیویټیز هم ډېر زیات وي بزنس وي نور سيزونو کې منول وي صحیح نو هغه خپل رول پلی کوي پوزټیولی په دې سیس کې او سپور د انصاف خبر د انصاف د پرتاوس ته په نومړي کوېسچنز کې ویل چې کله زمونږ دا 3 پلرز دا at one and the same time دا کنیکټډ وي په یو ځای باندې وي دا د یو بل سره مطابقت خوري یو بل کنوینس کولی شي نو بیا انصاف ډېر زر ملاويږي صحیح زموږ په معاشره کې په زنانه یعنی په فیمیل باندې زیات تشدد کیږي ریسنټلی په شنکر کې یو کې شوی نو آیا بینګ ایډوکیټ تاسو د لپاره اقدامات کوي یره پرون تاسو حواله ورکړه د واقعیاتو د شنکر په مضافاتو کې د تانه جبر په حدودو کې یو ډېر انتهایی ظلم شوی دی انتهایی ظلم شوی او تشدد چې کوم دی کنه تشدد دا په اسلام کې د تشدد د مرګ چې کوم دی نو د اجازه نشته دی دغه بیک گراوند څه ډېر عجیبه غونټه کې دی صحیح او بنیادی تور باندې د واقعیت چې چا کړی دي نو تانه جبر اس ایچ او تر دی ذاتی پته ده چې دا چا کړی دي سمو شو وجاینات څه دی نو د زنانو خو نن سبا ډېر زیات اویرنس راغلی دی او دا بازي سیس د سی وی کنه چې دا یوازې په زنانه باندې نه بالکل بلکې موږ میل داسې کیسې لیدلې دي چې انسان راولېږي سړی راولېږي بل سړی ولي بالکل هغه باندې تشدد کی نو د زنانه خبره پکې صرف نه ده صحیح بلکې زمنګ معاشره کې اوس الله دې رحم کرمو کی بلا کرمینل خلک داسې وي او زمنګ ډي پی او سه بورډر موومېنټ سٹارټ کړی دی بالکل سٹارټ او زه غي اپریشیټ کوم نو زه غندنه کوم دا پرون چې کوم اکټ شوی دی د هر چا د لاس شوی دی الله دې اغوی ته هدایت نصیب کړي کړه الله دې خپل زیته ورسي خپل مقام ته دی الله ورسي ان شاء الله د تانه جبر سي چې ماته یقین دهندې را کړی د پرون چې زبر ډیر زر ان شاء الله د گرفتاری کوم صحیح کپا ان کې تاسو زمونږ ویورشپ ته خپل سم میسج ورکوي نو ویلکم زه بنیادی تور باندې صرف یو خبره ورته تکول غواړم چې د ژوند سره وفا کول پکار دي د ژوند سره به دوکانه کې او سپیشلی زما یو ته دا ریکوست دی ایجوکیټډ کلاس ته چې صحیح خپل ایجوکیشن باندې فوکس کوي چې په کوم پروفیشن کې کوم فیلډ کې کوم سبجیکټ دستا پاغي باندې کمانډ حاصل کوي نو الله به تاسو بام تر رسوي بالکل ډیره مننه یو پیر بیا د وکیل صاحب ډیره شکریا ادا کوم او ورکه اجازه ته ابوبکر صدیق